فضیلت هغه دی څه دښمن وایي څه ته ښه سړی. کله د هارون زړه کې درد شولو، هارون څنګه بد شو تاسو ته پاته دی، تاسو به تاریخ کې پړاو کړي وي چې کله به اسمان کې ورد للی، هارون به چا نه پوښتنه وکړه چې ورک کوم طرف روان دي، چا به ورته ویله حجاز ته روان دي، چا به ورته ویله یمن ته روان دي، چا به ورته ویله ایران ته روان دي، چا به ورته ویله عراق ته روان دي. هارون به ویله کوم طرف ته لاړ شي ما به چې نه نشي خارجېدلی. څه کوم ملک نه و، کوم ځای نه و، طبیب یې ورته راوستلو خو اما د زړه درد یې نه ټکېدلو. یوه ورځ یې ویله لږ ما ته امام موسی کاظم علیه السلام راولئ. امام یې کله ورته راوستلو تی زړه کې مې درد دی ټیکېږي د نه یوه طبیب علاج نشته دی. امام اسمان ته لاسونه اوچات کړ، یوه دعا یې وکړله، دعا ته لږ سوچ وکړه. امام یایي څه خدایه د هارون د ګناهانو سزا وجې نه تا د زړه بیمارۍ کې مبتلا کړی دی. خدایه زه تا ته قسم در کوم په هغه عزت و جلال باندې څه عبادت وجې نه ایمای تا درگاه کې دی. خدایه د هارون د زړه درد برطرف کړي. د امام دغه دعا ختم نه وه شوي چې هارون خپل ځای کې پاڅېده. هارون ته نه پوښتنه کوي څه د وکړل. کسې امام دلته یوه اساسي و بنیادي نقطه ورته بیانوي ورته چې هارون ما هغه عزت و جلال قسم خدای ته ویل کو چې کوم دی خدای درگاه کې د اماد دی. مطلب دا هارون باندې دا وپېژندل چې ما سره زیاتی مه کوه. و دویمه خبره دا چې که انسان سزا کې مبتلا کیږي هغه ګناهانو وجې نه، که انسان عزت و جلال ورته میلویږي، مقام ورته میلویږي، هغه عبادت وجې نه ورته میلویږي. یو اهل سنت والا علیم دی خطیب بغدادي نمیږي، دی یو کتاب لیکلی دی تاریخ بغداد. دغ کتاب کې څه کله دا امام موسی کاظم علیه السلام باندې راورسیږي بیا یې څه کانا سخیا کریما، یو سخی یو کریم امام و. و سرر موسی کانا مثلا، د امام موسی کاظم علیه السلام خوشحالی هغه وخت کې ضرب المثل و. څه مطلب؟ یعنی سوره غریبان سے امام موسی کاظم علیه السلام خوشحال کړي دي، دوره زندگی کې بل چا خوشحال نه دي کړي. سوره خوشحالي غریبانو ته ویل کړي دی. و اندا یایي چې ما کوم یو حاجات څه کله پیښ شي زه لاړ شم د باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام روضې ته، کوم یو حاجات څه د ما شرعي وي زه تش لاس خالي نه یم راوتلی. دا د اهل سنت والا څه ټولو کې غټ علیم د بغداد خطیب تیر شوی دی. هغه یایي چې ما هر یو حاجات دی باب الحوائج واجب نه پوره شوی دی.